رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين صدق الله العظيم. سورة المائدة فقم قارا ويشتم نمبر آیت میں بمخ آیات کی اہل کتابوں نافرمانے بیان شو. اس پدیرو کو پیر آدم علیہ السلام نزوی دا قابیل نافرمانی ذکر کی. واقعہ دا سوا دا حضرت آدم علیہ السلام ما یوزل باندی دو بچی کے دل یو با علکو یو بچی نیو یوزے بچی کم دوار خوشن دا برور خور شمار کے دل او محکنی رستنی رور خور دا بداسم لکدتر بچی ندو بچی خبل منس کی یوزے پیدا شن دا غیب خبل منس کی نکاح نکے خدا غینا چی مخ کی بکم رور خور شویو یا رستو بخشل ناغی سر بے نکاح کی دا خدا آدم علیہ السلام یو پیرد دو بچی بشل یو علکو داغنو قابیلو او داغو قورو اقلیما او دا دین نبات دو بچید آدم علیہ السلام نور شو چی پاغی کی یو رور حابیلو او داغو قورو القودا دا قابیل خور اقلیما دا خیستو او دا حابیل خور القودا دا شکل صورت دا خیستنو. دا معمول مطابق دا قابیل دا خور سرا دا حابیل نکاح جائز ہے او صحیح طریقہ او دا حابیل دا خور سر دا قابیل نکاح صحیح و دا کفل منس کی دیو بل دا جدا جو لہذا پناہ وقتی قابیل دانا مختل چه زمان دے خور سر دے حابیل نیکو زکدا قابیل خور خیستو او حابیل قابیل دانا مختل چه زر دے حابیل دا خور سر نیکو کم زکدا کمزور آدم علیہ السلام تدی قابیلوی زدے اخبر خور سر اقلیمان سر نیکو آدم علیہ السلام وتی دا نکاح ستا ٹک نه ده اب ستا سره یو ځای شوي ده ستا خور ده البته داسې وکړئ که مسله حل کول غواړئ نو تاسو دواړه قرباني پیش کړئ. نو قابیل او حابیل دې دواړو قرباني پیش کړئ. قابیل زمینداری کو دا زمیندار او حابیل دو بگڑی چیلے ساتل شپون کیو نو دی حابیل یو خیسته گڑ راوست قربانے دفار او قابیل غنم روڑ او پا میدان باندے کی خودل نو مخ کے معمول دو چید اسمان طرف با اور راغی دا چا قربانی وچ اللہ قبل غرنا اور با اغسیز اوس وزو او بے خور دا منقر دی وجه دی سړی دا قربانی قبول شو دا اسمان طرف نور راغی د حابیل هغه ګډه وکړ او د قابیل غنم پځه پاتې شو. معلومه دا شو چې حابیل په دې خبره کې رښتونه دي په صحیح دي او قابیل په دې خبره کې غلط دي په دې ځای کې قابیل شرمنده شو کمالا مته شو غلطه خبره کوله چې د مال خور سره نکاح نه کوي او زبر د خور سره نکاح نه کوم خپل سره وکړو نو په دې خبره کې دی غلط ثابت شو. شیطان راغی طریقې وته
چې دا خو ډېره د شرم خبره ده ستا د ښایسته خور سره به نکاح قابل کړي او ته به د هغه بدرنګې طریقې ورته بس د دې رور نه ځان خلاص څنګه وسره وکړو کله چې دې چېرته ملاستې کاڼې راوال او سر لیوله راواچوه نو مړ به شي نو بس ستا خور به د نکاح نه بچ شي شیطان په دې کې دې قابل دې خپل رور دې تاسو مړ کوم هغه ورته وی چې قرباني قبلول دا خود الله کار دی په دې کې زما څه غلطي ده الله اور راوستو زما قرباني قبول کوستا نه قبل زما قصور نشته او که هر خاتمه قتل کېدو ته زما رور دې تا نه مړ کړو ځکه دا ګناه ده مسلمان مړ کول حرام د دریو وجوهاتو په بنا د مسلمان مرګ روا کی یو چې مسلمان را پاس یو بل مسلمان قصدن مړ کی نو قصاصن د مرګ روا کی دویم یو مسلمان دی نعوذ بالله خپل دین پریږدي او مرتد شي نو مرګ روا کی او دریم یو مسلمان داسې چې هغه شادي شوده دی او هغه زنا کوي نو رجمن د مرګ روا کی دین علاوه مرګ روا نه دی وتی که تمام مرکه ته زماروي حابیل ورته خو زه نه مرکو او زه د الله نه یری او که تمام مرکه نو تا خپل ګناه او زما ګناهونه استاد وجه نستا په سر راځي دغه زما د مرګ د ګناه ستا زیات کی دا نقصان خبره لیکن قابل خو شیطان په وسوسه کې چول دا شیطان ډېر روان دی په خوانه د مسلمانانو دشمن باس دی هم قابل کانو شرک او دا خبر رو حابیل فقان کانی باندې پڑو بیا دا خولو چل نور زکدین اولاد و جنازی نوی ابتداء دی انسانیت دو تا چل نور تا چدا وہ سنگ حقی اللہ جل چالو کارگر اولی گو یو مر کارو اغل کند کنستو دی قابل و تاوکتل چدا ورا مرشوی دی ولا کند کنی طریقه د قولو د قد کولی و تخود دین اولاد د قابل بچی چل کده ځان سره به د عمل نور ګرځاو قول طریقه ونه هغه نه بعد چې کله قابل وکتل چې دا کارغه په پنځه کند وکړه او د عمل کارغه په حق په دې وخت کې دا قابل شرمنده شو افسوس دې چې دومره بیکاره شوم چې یو زناور له خپل نور د خبرو چل ورځو مال ناراضي پیمان وګرځي نو په دې آیاتونو کې الله جل شانو دا واقعات ذکر کړي په مقدس مکه باندې اولنی قاتل قابل تیر شو ناحق قتل اولنی قابل کړي نو د قیامت پورې څومره ناحق قتلونه چې کیږي په دې کې به حساب د قابل وي ځکه بنیاد د ګناه د اخوذ الله جل شانو دې او تاسو د ګناهونو وسات نو فرمایي وَاتْلُ عَلَيْهِمْ قَوْلَ الْپیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام قد قوم بعدنا ابني آدم خبر دو زامنو آدم علیہ السلام بالحق رشتنی اذ قربا قربان کلچ دی دوارو نزدیکت حاصل کو اللہ پاک تا قربان فقربان سر ہر کلچ دی دوارو اولان دکڑا قربانی فتقبل من احدهما فاستقبل شهادة حامل قرباني ولم يتقبل من الآخر او قبل نقل شهادة بل قابل قرباني قال نعوذ قابل لأقتلنك خامخاتك زتا مركو قال أعوذ حامل إنما يتقبل الله من المتقين يقينا الله پاک قبلوي قرباني د متقين او د نیکانو خلقو دي چې زما قصور نشتا لئن بسطت کچرتو خودے الی ما طرفتا یدک خبلاس لتقتلنی زپارا دی چتزتما بڑکی ما انا بباسط زنی قدوی کی یدی الیکا خبلاس نتاتا لأقتلکا چخام زتا قتل نکتن مرکے زدی نمرکو انی اخاف اللہ رب العالمین یقین زیریکم دا اللہ پاک نچ رب العالمین انی اريد ان تبوا یقینا زوالم چت اختشی بیتنی زما په گناہ باندې بیتنی زما په گناہ وې کو خپل گناہ فتكون من اصحاب النار تبشید جهنم یاننا وذلك جزاء الظالمین او دا جهنم بددا د ظالمانو دا فطوعت له نفسه پس راضی شو د قابل نفس
قتل اخي فقتل کول د خپل رور حابیل فقتله پس مړ کړه خپل رور حابیل فاصبح من الخاسرین پس دې وګرځید د تاوانیانو فبعث الله غرابا پس الله پاک راولېږه کارغو یبعث فی الارض چې پنجي وهلي پزمک کې لیوریو د پارا دې چې خیدا کارغو دې قابل تا کیف یواری سوءات اخیه چې څنګه باندې خخوی لاش د خپل وفات شویرو قال دی قابل اوی یا ویلتا یفسو زما د پارا اعجزت زعاجد شم ان اكون مثل هذا الغراب دا چې زشم پشان د دې کارو واری سوءات اخی بس زب پټکم اغلاش د خپل رور کا غنم زبی کار شم خپل رور خپل شمال دا چلم رات فاصبح من النادمين پس دی وګرځیدو د پیمان خلقونه واقع دعوان